بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه د عامه سپارې سبق نمبر 6 دی. ته په ترکیب کې لفظي ترجمه او مختصر ترکیب به انشاءالله کو. اول لفظي ترجمه وایو. انما ان دا حرف مشبه بالفعل دی. د دې معنی دا بشکه د تحقیق د پاره راځي یا تحقیق یا بشکه. یوم الفصل یوم ورځ ته وایي او فصل فیصلې ته وایي، یعنی د قیامت ورځ یادوي. ان یوم الفصل بشکه د فیصلې ورځ کان میقاتا. کان معنی ده دی دا یا دا، میقاتا یو مقرر وخت، یعنی دا د فیصلې ورځ د قیامت ورځ یو مقرر ورځ ده. یوم هغه ورځ به ینفخو چې او به پوکولی شي، یعنی پوکې به ووهلی شي. فی سور په عربی کې شپیلی ته وایي، په شپیلی کې به پوکې ووهلی شي. بیا دا اذا نفخ فی الصور دا مونږ دې لپاره یو محذوف راوښکلی دی. فتأتونه نو تاسو به په داسې حال کې راشئ افواجا چې ډلې ډلې به یې، تاسو به د ډلو ډلو په حالت کې راشئ. وفتحت السماء او اسمان به کلو کړی شي. فکانت ابوابا نو دروازې به شي. ابواب دا د باب جمع ده، دروازې. وسیرت الجبال او غرونه به روان کړی شي، یعنی وابل زولولی شي، یعنی وابل ولوزی شي. څنګه یعنی په هوا کې به والوزولی شي. وسیرت الجبال او دا غرونه به والوزولی شي. فکانت سرابا، فکانت معنی ده نشیبه، سرابا شګه، یعنی د شګو په شانته به دا په هوا کې والوزي. دا غرونه دا به بالکل ریزه شي او په هوا کې به والوزي. نو دا خو زمونږ سره لفظي ترجمه وه. اوس د دې مونږه صرفي نحوي دغه ترکیب کو، د دې تحقیق خو نه کو. تحقیق د پاره بیا دا دوباره لیکلی او په هغې کې بیا د هر یو لفظ یعنی د هغه اصل معلومولی. نو مونږ به ترکیب وکړو جي. ان حرف مشبه بالفعل، ان حرف مشبه بالفعل دا یاد وساتئ. ان په جمله اسمیه باندې داخليږي، جمله اسمیه باندې، جمله اسمیه یعنی جمله اسمیه خبریه باندې. او دا د دې چې کوم اسم وي هغه مرفوع وي او خبر منصوب وي. ان یعنی د دې اسم منصوب وي او خبر مرفوع وي. لکه مثلا ان زیدا قائم، ان زیدا قائم، نو دا زیدن د اسم شو او قائمون خبر شو، نو خبر مرفوع وي او اسم هغه منصوب وي. نو ان یوم الفصل دی یوم باندې دا ان د وجه نه دا یعنی حالت نسبی کې دی، ځکه چې دا مضاف مضافره د ان اسم جوړیږي. نو د ان اسم منصوب وي، د ان اسم منصوب وي. ان حرف مشبه بالفعل، یوم دا لفظا منصوب مضاف، لفظا منصوب مضاف. الفصل لفظا مجرور مضاف الیه. یوم الفصل، یوم لفظا منصوب مضاف، الفصل لفظا مجرور، یعنی په لفظونو کې موږ تخکاری چې دا مجرور دی، جر دی په حرف جر دی په، یعنی دا مجرور دی د مضاف الیه د وجه نه. نو په دې باندې زیر دی، کسره ده په. نو یوم لفظا منصوب مضاف، الفصل لفظا مجرور مضاف الیه. مضاف مضاف الیه دا مرکب اضافي د ان اسم شو، مرکب اضافي د ان اسم شو. دا دې پورې ختم شو. کانا فعل ناقص، کانا فعل ناقص په دې کې هو ضمیر مستتر اسم شو. کانا دام په اسم او یعنی په جمله اسمیه باندې داخليږي. نو د کانا کې چې کوم هو ضمیر دی هغه د دې اسم شو. او میقاتن، دا میقاتن ته وګورئ، میقاتن ته چې مونږ وګورو نو بیا به د دې میقاتن نه پس اسم تم ګورو. دا میقاتن منصوب دی، د ده نه پس دا یوم هم منصوب دی. نو یوم چې منصوب دی نو د ده لپاره څه محذوف شته دی نه. نو دا میقاتن به اول مونږ مبدل منهو کو، مبدل منهو به کو. نو ځکه چې دا میقاتن دا مبدل منهو شو، دا منصوب دی، لفظا منصوب مبدل منهو. او یوم لفظا منصوب مضاف. ٹھیک شو. نو دا چې اوس کله پورا دا ټول مونږه ترکیب وکړو نو دا د یوم نه واخله تر د کوم ځای پورې چې ترکیب وکړو دا به بدل شي د میقاتن دپاره. میقاتن مبدل منهو دی، دا یوم مضاف. ینفخو فعل مضارع مجهول، ینفخو فعل مضارع مجهول، په دې کې هو ضمیر مستتر نائب الفاعل دی،
هو ضمیر مستتر نائب الفاعل دی او دا فی حرف جر او دا السور مجرور لفظا دا مجرور دی دا لفظا مجرور دی نو فی حرف جر د خپل مجرور سره دا متعلق شو د فعل ينفخو د فعل مجهول فعل ينفخو فعل مجهول د خپل نائب الفاعل او متعلق سره دا مضافره شو د یوم مضاف د پاره یوم مضاف د خپل مضافره سره دا بدل شو د میقاتا مبدل منه د پاره میقاتا مبدل منه د خپل بدل سره دا د کانا خبر شو د کانا خبر شو کانا د خپل اسم او خبر سره دا لفظا یعنی دا محلا خبر شو محلا خبر شو د سره لپاره د ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوله دې ځپورې دا یو ترکیب ختم شو د یوم ينفخ فی الصور پورې بیا دې ځکه مونږه اذا نفخ فی الصور محذوف راوخلو دلته ورته ما محذوف ولیکلو چې دا جمله مونږه محذوف راوخله په دې کې دا اذا حرف شرط دی اذا پکې څه شی دی حرف شرط دی نفخ دا فعل ماضی مجهول فعل ماضی مجهول په دې کې هو ضمیر مستتر نائب الفاعل دی هو ضمیر مستتر نائب الفاعل دی فی حرف جر دی او السور لفظا مجرور دی السور لفظا مجرور دی نو دا فی حرف جر د خپل مجرور سره دا متعلق فعل شو د نفخه محذوف نو دا نفخه فعل ماضی مجهول د خپل نائب الفاعل او متعلق سره دا شرط شو ځکه دلته اذا شرطیه شته نو دا شرط شو شرط خامخا جزا غواړي نو دا فا چې دا جزاییه کا فاسکا جزاییه کا تأتونا دا تأتونا فعل په دې کې دا واو ضمیر بارز فاعل شو افواجا مفعول به دا یو ترکیب شو دویم ترکیب هم درته بیا دی فتأتون افواجکم نو فا جزاییه تأتونا فعل مضارع معلوم فعل مضارع معلوم په دې کې واو ضمیر بارز فاعل شو افواجا مفعول به نو تأتون فعل د خپل فاعل او مفعول به سره دا جزا شوله د اذا نفخ فی الصور شرط د پاره نو شرط د خپل جزا سره جمله شرطیه شوه شرط د خپل جزا سره جمله شرطیه شوله دا یو ترکیب شو د دې ځای اوس د دې ځای فتأتون افواجا دا بل دغه شروع کوو جی ترکیب شروع کوو یوم ينفخ فی الصور دا یوم چې دا مضاف کا ينفخ فعل مضارع مجهول په دې کې هو ضمیر نائب الفاعل شو فی حرف جر الصور مجرور جار مجرور دا متعلق شو د ينفخ فعل بیا فا چې دا عاطفه کا تأتونا فعل مضارع معلوم او په دې کې دا واو ضمیر بارز دا د دې ذوالحال شو افواجا حال کا نو دا ذوالحال د خپل دا واو ضمیر چې کوم فاعل دی دا ذوالحال او دا افواجا حال ذوالحال د خپل د تأتون فعل لپاره فاعل شو تأتون فعل د خپل فاعل او د خپل فاعل سره دا معطوف شو دا د ينفخو فعل د ينفخو فعل ٹھیک شو جی نو دا یو ترکیب شو دا ينفخو فعل د خپل فاعل او د متعلق سره نو دا دغه شو دا بدل شو د میقاتن د پاره یو ترکیب دا راځي دا دینه مخکې ترکیب مونږ کړو یوم ينفخ فی الصور یوم مضاف ينفخ فعل مضارع مجهول هو ضمیر مستتر نائب الفاعل فی الصور جار مجرور دا د متعلق شو یوم ينفخ دا ينفخ چې فعل مجهول د خپل نائب فاعل او متعلق سره دا مضافره شو د یوم لپاره یوم مضاف د خپل مضافره سره دا بدل شو د میقاتن مبدل منه لپاره مبدل منه د خپل بدل لپاره د خپل بدل سره دا د کانا کې هو ضمیر اسم او میقاتن دا یوم ينفخ فی الصور دا ولا مبدل منه بدل دا خبر شو نو کانا د خپل اسم او خبر سره دا بیا خبر شو د ان لپاره د ان چې دا یوم الفصل دا د ان اسم او دا ټوله جمله دې زپورې دا د خبر شو نو ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوله ان دا ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوله ٹھیک شو جی اوس د دې ځای بل دغه شروع کوو واو عاطفه شو فتحت فعل ماضی مجهول فتحت فعل ماضی مجهول السماء نائب الفاعل السماء نائب الفاعل نو
دا فتحت السماء دا فعل مجهول د خپل نائب فاعل سره دا معطوف علیه شو دا څه شو معطوف علیه شو فا عاطفه شوه کانت دا فعل ناقص په دې کې هي ضمیر مستتر د دې کانت اسم شو ابوابا دا خبر شو د دې کانت خبر شو نو کان دا لفظا منصوب دی او محلا بیا دغه شو دا فعل ناقص خبر منصوب وي خبر منصوب دی ٹھیک شو دا لفظا منصوب دی لفظا منصوب خبر نو کانت د خپل هيا ضمیر مستتر اسم او د خبر سره دا معطوف شو معطوف ٹھیک شو جی دا معطوف اول شو یا دا د دې معطوف علیه لپاره معطوف شو معطوف علیه د خپل معطوف سره دا بیا معطوف علیه شو دا بیا معطوف علیه شو و عاطفه شو سیرت فعل ماضی مجهول الجبال د نائب الفاعل دی نو سیرت تل جبالو دا فعل ماضی مجهول د خپل نائب فاعل سره دا معطوف علیه شو بیا او فا عاطفه شو کانت فعل ناقص هي ضمیر مستتر د دې اسم شو او سرا باندې خبر شو کانت د خپل اسم او خبر سره دا بیا معطوف شو د سیرت الجبالو معطوف علیه لپاره نو دا سیرت الجبالو معطوف علیه د فکانت سرابا معطوف سره دا بیا معطوف شو او فتحت السماء فکانت ابوابا دا ټوله چې جمله معطوفه دا معطوف علیه وه او د لپاره دا دې خوا جمله وسیرت الجبال فکانت سرابا دا معطوف شو نو معطوف علیه د خپل معطوف سره دا جمله معطوفه شوله ٹھیک شو دي نو عرب چې دي عرب هغه دومره دا ټول ترکیبونه بیا یو ځای کوي نه بس صرف ډایرکټ وایي ان حروف مشبه ان از حروف مشبه بالفعل یوم الفصل مضاف مضاف الیه دا د ان اسم شو او کان میقاتا دا بیا دغه شو کان اسم کان کې خپل هو ضمیر دی هغه اسم شو او میقاتا نه خبر شو بس دومره وایي یوم بیا مضاف شو ينفخ فی الصور دا ټوله ورله مضاف الیه جوړه کی فتأتون افواجا نه دا فتأتون چې دی کنه تأتون په دې کې دا واو ضمیر د جمع چې کم دی کنه واو ضمیر د جمع نو دا پکې ذوالحال جوړ کا افواجن حال کا یو ترکیب دا دی او یو ترکیب دا کم چې موږ جوړ کړی دی عمده ترکیب دی نو دا تاسو ځان سره دا ټول ترکیب سکرین شاټ هم واخلئ عمدي طریقې سره ځان سره ولیکئ او دوباره تاسو یو ځل واورئ انشاءالله دا ترکیب به تاسو ته یاد وي بیا به همیشه دپاره ستاسو نه دا ترکیب نه هېرېږي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام